انشاءالله پاکستان د 14 اگست د هغې دپاره موږ دا خصوصي کپړې راوړ دي او مطلب لکه دا 14 اگست سامان دی جی دا موږ راوړ دی او ښه په ارزان ریټ به تاسو ته میلاویږي بادرشاه سره نومې دی او هغه سره به مطلب لکه بره چوک کې تاسو سره میلاویږي بل ورسره جنید مرګلی دی دا دواړه کسان به وي او ښه ښایسته شونه پکې راغلي دي ښه ښکلي سوټونه دي ښه ښایسته برابر مطلب لکه ټول بیجونه میجونه هر څه جنډې ښه ښکلي ښایسته دا موږ راوړ دي او ښه په ارزان ریټ به تاسو ته میلاویږي او ښه ښایسته شی دا نه چې مطلب لکه کمزوری شی ښکلی شی به تاسو ته میلاویږي. ولي صاحب موږ خو ستاسو ډېره زیاته مشکور او شکریا ادا کوو چې تاسو په دې سخت وخت کې راغلی زموږ غریبانانو خوا الله پاک دې ستاسو قدر وکړي. ولي صاحب موږ د ماشومانو د پاکستان د خلکو د خوشحالۍ دپاره چې د جشن ازادۍ دپاره دا سودا راوړله جانډې بیجونه او سوټونه کم چې د 14 اګست کم سامان لګي هغه ټول موږ چې دی د بیشام خلکو دپاره د خوشحالۍ دپاره جشن ازادۍ دپاره چې دی موږ راوړلی او الحمدلله زه هر کال چې دی په بیشام بازار کې دا خپل جشن چې دی دا مناوو او الحمدلله چې لکه کم ریټ باندې راوړو نو هغې نه یو 4-5 روپۍ چې دی سیوا ګټو خو ډېره ناجیزه هم نه کوو او انشاءالله هر ملګرو ته زما دا ګزارش دی چې چوک ته راځئ انشاءالله تاسو ته به کپړې او د 14 اګست کم سامان انشاءالله هغه به تاسو ته په ارزان ریټ باندې چې دی انشاءالله بیشام بازار کې میلاویږي. احمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد ځانو دا زمونږ ورور دی بادرشاه ماشاءالله ډېر دیانتدار او رښتینی انسان دی. هر یو تجارت چې انسان کوي حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تجارت زموږ ستاسو دپاره عبادت هم جوړ شي کله چې ته دیانتداري کوي او رښتیا وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق الامین هغه تاجر چې هغه رښتونی وي امانتدار وي د هغه شرف په ورځ د قیامت انبیاو سره وي او صدیقینو او شهداو سره وي. دا یو تجارت د داسې یو خاص پیغام دپاره دی چې په دې کې پاکستانیانو ته او ټول امت مسلمه ته پیغام دی چې الله تعالی په دې تاریخ باندې په 14 اګست تاریخ باندې موږ تاسو ته یو عظیم نعمت راکړی چې هغې ته نعمت د ازادۍ وي. هغه قومونه د هغوی نه تپوس وکړئ برما کې کشمیر کې چې هغوی ته ازادي نه ده میسر هغوی د غلامۍ ژوند تېروي تاسو د هغوی نه تپوس وکړئ هغوی خپل عبادات هم په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی. هم ملک پاکستان کې کوتاهیانې موجود دي لیکن موږ به دعا کوو چې الله تعالی دا کوتاهیانې ختمې کړي اور عملی طور باندې په دې ملک کې امن راشي. په دې ورځ باندې د خوشحالۍ یو اظهار پکار دی ماشومانو له هم غټو له هم نو د دې چې څومره سامان دی هغه انشاءالله د سره موجود دی نو تمام ملګري په هول سیل باندې هم د سره رابطه کولی شي. الله تعالی دې په کار کې نور برکت ور نصیب کړي. والسلام.